یو پکې ماته وویل ته ویره کاري صاحب مثال د بختي رحمان ډېر خفه شوم په دې الفاظو باندې مې مشهور شوم په دې کې چې زما ردې به د خلکو شعر کړې هلکه ماته یو پته ولګېده بختي رحمان په کنزلو مشهور شو زما یو تجربه شوه محترمو چې زمونږ د امت کنزلې ډېرې پروموټ کوي ورنه ما په څو جمعو په سیرت بیان شروع کړی یا څوک نه اوري توجه شته سیرت میں بیان کړي ډیرو کم خلکو ته برسیږي لیکن چې په دې سوشل میډیا کې چا سره د فیسبوک پیج دی کولو کا په هغه باندې به زما د منبر هغه بیاني دغه په پیج به زما بیاني زما تجربه وشوه مې دا قوم ردې به د ډیر پروموټ کوي او یو بله وی د امن خبره نه کوي مولا ای تاسو ته ویم د جناب محمد رسول الله امتیانو د امن خبرې نه کوي کم مولیانو چې د امن خبرې کړي تا د هغه د بچو تپوس کړی دی مولانا خانزیب نور الله مرقده باندې نومیږي شهید شه د دنیا نه لاړ تا یې تپوس کړی توجه مولا دنیا نه لاړ ته د بچو تپوس کړی دی ته د کانی پینی مولانا سمیع الحق شهید او یو بله جمله ویمه په پښتنو کې د مړو مولیانو قدر ډیر دی توجه شته په پښتنو کې د مولیو هلکه چې مړ شي یاره جي دا ډیر حق پرسو ډیر حق مولا په جمدونې و پسې کمنټ کې کنځلې لیکي په جمدونې یې تنه جدا کړي او په خر ور واچوي محترمو چې مړ شي وي دا ډېر نر مولا دا زموږ د پښتنو څنګه شعور دی ستا مړ مولا خوښ دی جمدې دی نه دی خوښ چې قتل شي نو ستا خوښ دی ای د جناب محمد ستا هېڅ کې غرض نشته قسم دی که مولیانو سره د مینې ته مولیان قتل کې پسې چل باندې کوم چې لاړه دنیا ته تاک د کوم د بچي تپوس کړی ما ته ووایه د کوم یو تا د کوم یو د بچي تپوس کړی چې بچي پلار د دنیا نه لړ ته یتیم شي راځه زه ستا د کفالې ذمه وار یم بچي راځه زه ستا د جامو ذمه وار یم بچي راځه زه ستا د روټۍ ذمه وار یم شته داسې څوک محترم الله دې رحم وکړي بس زما صرف دا خوښ دی چې دا مولا قتل شي بس دا زما خوښ دی او چې قتل شوي نی دې مولا سره مې محترمو نه لګي محترمو الله دې رحم وکړي زمونږ د پښتنو دا کانسپټ جوړ شو نو ته به ترقي وکړي پښتونه چې ته مولا قتل غواړې مولا دې په منبر ها د څه تقاضو د وجې نه بعضې الفاظ به زه په سیاسي جمله کې وایم په سیاسي خبرو کې به وایم چې تاسو پې باندې پوه شئ او تاوان مو نه شي سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي ته کباب هم وخورې او سیخ هم ونه سوځي د اواز رسېږي داسې نشي کېدی چې مولا به یو په ظلم به خوشحالي داسې نشي کېدی مولا هم انسان دی او د جناب محمد رسول الله امتي دی او مولا هم انسان دی خطا ترې نه کېږي محترمو نن که د عام فرد نه ګناه وشي څه مسله نشته خو که مولا معمولي زما د طبیعت خلاف خبره وکړه قسم دې زه د مولا خور او مور وکنځم زه مولا له خور او مور او ښځه وکنځم هغه خور او مور او ښځه چې هغه د مولا د څه نه خبر نه ده زه د مولا پټکې ځمکې ته راواچوم زه ته ګیره وخرایم په سوشل میډیا باندې زه په جینۍ باندې کښېنم ای بربنډې تصویر پټکې راوالم او بربنډې جینۍ باندې واچوم نن زما دا ناموس پاتې شه محترم زه دې دغه ته پاتې شو علما په کاڼو مه ولئ علماو سره دشمنۍ مه کوئ د علماو دشمني دا به درته ګرانه پرېوځي امام بخاری رحمت الله علیه الادب المفرد کې روایت را نقل کړی دی فرمایي تیرو نبی علیه السلام فرمایي تیرو امتونو کې یو سړي سپی ساتلی وه میلمانه ورکره کور ته راتلل د خپله سپی پوه کړله چې ډېر قدردان میلمانه مې راځي غاپې به نه میلمانه چې کله راغلل سپی خاموشه وه خو د سپی په ګېډه کې دننه واړه واړه کوتري وو نبی علیه السلام مبارک فرمایي هغه میلمنو پسې یې د مور په ګېډه کې دننه غپل شروع کړل د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي کذلک یفعل سفهاء امتی بعلماء امتی زما د امت څو بیوقوفان به همدقه شانتې زما د امت په علماو پسې غاپي داسې مه کوئ رونو او علماو رونو تاسو مه خفه کیږئ تبلیغ والو رونو تاسو مه خفه کیږئ د افغانستان د امارت اسلامي مجاهدینو تاسو مه خفه کیږئ ای د جمعیت علما کارکنانو تاسو مه خفه کیږئ ای د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ځوانانو تاسو مه خفه کیږئ ای د تصوف او د تزکیې او د سلوک سره وابسته و مرشدینو مسترشدینو تاسو مه خفه کیږئ خو تاسو ته په یوه غېږ کې ځای میلاو نشي